कि د چا څه حاجت یې پوره کیږي نه. انشاءالله العزیز ډیر بهترین درود شریف ورته هایم، الله پاک په دې حاجت پوره کړي. د چا څه مشکل یا د مشکل ختمیږي نه، دا درود شریف دی ووایي انشاءالله العزیز الله پاک بولا تمام مشکلات دا به ختم کړي. دغه رنګې د چا کاروبار ته ضرورت دی، کاروبار نشته دی، دولت نشته، پیسې نشته، دیاړې نه میلاویږي، ورته پکار دی چې د درود شریف د ختم دی یو ځل وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک ورته بهترین کاروبار ورکړي. دغه رنګې محترمو د ټینشن نه د نجات لپاره، ټینشن یو مهلکه بیماري ده، انسان وژني، ژوند له ختموي. دغه رنګې څه ته به زړه نه کېږي او په ژوند باندې به تنګي. نو د ټینشن نه، ډپریشن نه ځان بچ کولو لپاره د دې درود شریف د ختم دا وکړه، انشاءالله العزیز ټینشن به دې نه وي. څه قسم د بیماري ده، لا علاج مرض دی، څه مثلا ده، همدا وظیفه دا ته شروع کړه. انشاءالله العزیز الله پاک نه امید ساتم الله پاک به تمام کارونه برابر کړي. که حاجت دې نه پوره کېږي وظیفه وکړه، که دغه رنګې مشکلات دي دغه وکړه، د رشتې مسله ده، نو همدا وظیفه نن شروع کړه، هم نن به د الله پاک تمام حاجات دا پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته کمال او ډیره زیاته بهترین او عظیم شان وظیفه ده. په ژوند کې پیره دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز کمال ته ورسیږئ. انشاءالله تقدیر د بدلېدو وظیفه ده محترمو، او داسې وظیفه ده چې تاسو شروع واچوله تاسو ته به د کمالاتو پته ولګي. خو بس یو خبره کوم، مکمل یقین سره، مکمل توجه سره، مکمل د زړه نه انشاءالله الله پاک به د هر قسم مسله ختمه کړي. د رشتې مسله د رشته نه کېږي، نو همدا وظیفه دا کول پکار دي. انشاءالله که جنکو رشته وي، که د هلکانو رشته وي، چې څه قسم د رشتې مسله وي، الله پاک بوله په ښځه کې بهترین او اعلی ځای کې وله ښکلې رشته ورکړي. محترمو وظیفه محترمو د کمال ده، او داسې وظیفه چې الله پاک یې خپل هم کوي، داسې وظیفه ده چې موږ هم کوو الله پاک هم کوي. موږ مونځ کوو الله پاک مونځ نه کوي، موږ تلاوت کوو الله پاک نه کوي، موږ حج کوو الله پاک نه کوي. خو دا یو داسې وظیفه ده چې الله پاک هم کوي او بندګانو ته وایي زه کوم، په رشتې کې تاسو هم کوئ. ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله پاک هم درود شریف وایي د په دواړو جهانو سردار باندې. ای د ایمان والو تاسو هم وایئ، په رشتې هم وایئ. نو کم درود چې نن زموږ وظیفه ده، نو همدا شروع کړئ، تمام مسلې به ختم شي. کاروبار ته نشته، هغې له شروع کړئ انشاءالله العزیز. په یو څو ورځو کې بهترین او اعلی کاروبار الله پاک به درکړي. دغه رنګه محترمو ته د ټینشن دی، ټینشن نه د نجات دپاره دا وظیفه شروع کړه، الله پاک به درله نجات محترمو دا به درکړي. دومره بهترین او عظیم شان وظیفه ده. نو وظیفې ترتیب طریقه کار به څنګه وي؟ ترتیب به داسې وي چې تاسو 1000 پیرې دا درود شریف ووایئ، 1000 پیرې وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. دا شروع کوئ انشاءالله الله پاک نه کلک یقین ساتئ، الله پاک استاسو هر قسم مسله دا محترم ختمه کړي. استاسو مسله د رشتې وي، د کاروبار وي، دغه رنګې د ټینشن وي، دغه رنګې بیماري، ستا داسې حاجت دی ناممکن چې نه پوره کېږي، داسې مشکل دی چې هغه نه پوره کېږي، انشاءالله العزیز الله پاک به د وظیفې په برکت باندې هر قسم مسله دا به ختمه کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.